الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بر محمد و آل محمد صلوات. چونکه خدای والا ودگانه و محفل ده دیده پارا صدا مبارک و گرزی کی بلند و سر صلوات واستاوی اللهم دکوم آل محمد یاری باندې قائم و دائم وساتل کی خدای دا جوړي باد نظیر و باد تویز نه پروردگار شیاطین و شر نه محفوظ وساتل کی د نکاح جمله ثمرات مودات رحمه سکون خدای دا جوړو ته نصیب کی بهترین ثمره د نکاح هغه اولاد صالح و سالم دی خدای دا جوړو نه محروم ما وګرځول کی دغه جوړول خاطر خدای جامع کې شاد و د مشکلات وی آسان و ګرځول کې د ټولو دوانو قبلول د پاره رجا میاشت د خپل ابراهیم خصلو د پاره زمانه مولا ظهور باندې تعجیل وشي بلند او صلوات واستم. مختصر بیا ذکرین دی خپل پروګرام په جری سدي څو جمله عرض کوم. یقینا اسلام کې ټولونه بهترین بنیاد روایات و بنیاد باندې هغه وده ده. روایت حدیث ده چې احب ټولونه محبوب شای اسلام کې خدای سره داده چې واجل کې و د یو وړ کې خپل منځو کې وده وشي. دا بهترین بنیاد ده چې پروردگار باندې فخر و افتخار کوي. و حتی روایت حدیث ده المتزوج هغه وړ کې یا هغه جل کې چې هغه وده کړی ده دی هغه دوا رکعت المونز افضل ده د هغه جلکه او د هغه کې او یو رکعت نه څنګه به وده دي یعنی د وده ولا وړ کې او د وده ولا جلکه دوا رکعت المونز افضل ده د هغه جلکه او د هغه کې او یو رکعت نه څنګه وده نشته ده. دین علاوه روایات حدیث ده کچوک واس ده ودلری او دی با وجود ودن نکی پیغمبر یی شرارکم دو تاسو که باد خالق دی خالق دو ندی شرارکم الوصاب تاسو که بدترین خالق باد خالق آغا دی چه واس ده ودن لری ودن نکی واس ده ودن لری خوڑی ناس ودن وکی یا جلکه یا اوڑکه و بیاندی حالات کی دنیا نه لوړ شي پیغمبر کریم نه روایت ته چې شرار موتاکم العصاب دیتا سي قبرستانو کې بدترین مردگان هغه دي چې واسه ودل رلو ودی نو وګړلو به ود دنیا نه لوړل خو چلکه واخه وړ کې لیسا دی ود بهترین فلسفه حکمت هغه انداغه دی چې انسان سره خپل دین محفوظ وساتي. کسا شپږم امام زمانی کې یو خزوا فرزند رسول امام صادق علیه السلام تراغله ورته د کا فرزند رسول انی مبتلا فرزند رسول ز مبتلا یم شپږم اولادو تکا ایتا مبتلا شونه مراد سده نو هغه خزه د ورته کا فرزند رسول مبتلا نه امام مراد داغه ده سزا و ده ازکه نکام سیما المنزو رجوع که بیا فرق رسیویل زوریزی رجوع ستا مخام المنزو نزیاد کام دید پارا موادت تر کرده ده شپگا مولادو تکا که صرف ده المنزو ده رجوع فضلات حاصل اولی ده پارا ده و ده پریخلالی که فضلات و نبیا ورمن زهرا پکر ده علی سوا ده نوی کرده به پکار دیگه وعده نوی کرده لیسا دای تو غلط سوچ ده ازا که روایاتو کشتا سا دین درو حصو کی تقسیم کا دوی حصی دین که آغا محفوظ ستایشه آغا وعده سر ستایش دوی حصی ازا که سا طولو نسیات سا شیطان تا کمزور ده آغا بی وعده ووڑ که یا بی وعده جل که ده او دا دیر کمزوری دی. اما ازکه روایاتو کشتا چکمور کی وده وشولو یا جل کی وده وشولو عج شیطان بیا ٹائی وی صدق سڑی ای دین درو حصو کی دوی حصی مونا وسطلی یعنی شیطان بونده که زوروار ده صرف المنزه سره روشی سره نده بلکه آغا کس ده چه آغا زونتا ده وده بندو باس وکرلو صلوات واسه محمد آل محمد بونده پیغام دیر که و یو شاید آغا څه واده کې ثواب ډیر زیات
لکه مو کوم ذکر کو هغه نه علاوه ښځه او شوهر خپلو منځو کې یو بل سره اسلامي قدم مخته کېږدوي د یو بل مدد وکړي ایدیا ثواب دی. ایدیا روایتو کې ډېر ثواب شته دی. مثلا یوه ښځه شوهر ته اوبه راواخلي، یو ګیلاس کې اوبه وخلي ورته راوړي، دا یې کال المنځو د روژو ثواب برابر دی، یعنی ثواب دی. اندی شان سره که یوې ښځې سره شوهر کور کې مدد وکړلو دا هم د المنځو د روژې ثواب برابر دی. دین علاوه چې یو بل شی ذکر کوم چونکې د خوشحالۍ محفل دی او اسلامي خوشحالۍ رنګ پکار دی کې موجود وي. ښځې ته پکار دی چې هغه شوهر برداشت کړي، دغه بد اخلاقۍ برداشت کړي، فوراً طلاق طرف ته مات شي. روایات حدیث ده که ښځې د شوهر سوچ کوئ ښځې که د شوهر بد اخلاقي برداشت کړله، اگر شي شوهر بد اخلاقی ده بد ده خی خبری نکو که بد اخلاقی برداشت کړله، روایات ته صدقه ښځې ته به ورځې قیامت ماغه اجر ثواب ملويږي چې کوم قرآن مجید کې آسیا بیبي ته ملاو شوی ده. آسیا بیبي سیوا څلورو بیبیانو کې وا بیبي آسیا بیبي ده. خو که چیرې ښځه بد اخلاقی ده غړانګه وي، شوهر ته نه ده پکار چې یا گزارونی وکي یا طلاق طرف ته لاس واچي، شی وکي برداشت وکي. که شوهر د ښځې روایات حدیث ده صدا شوهر به ورځې قیامت حضرت ایوب پیغمبر سره اجر کې برابر وي. ماشاءالله خدای ایوب خو کخونو کې دا مو برداشت وکړو کنه. دغه ځکه به ما خبرو کې صلوات والسلام محمد علی محمد باندې تحمل یا برداشت وده کې ډیر ضروری ده، چونکه روایاتو کې شته چې ټول حلال خدای نگران دي، ټول حلال سیوا د یو حلال نه باوجوده چې حلال ده خو خداوند عالم هغه حلال شای په سخت هغه چه ده طلاق ده. طلاق باوجوده جایز ده حلال ده، خود دغه واحد حلال ده چې پروردگار باندې دا سخت خدای سره د منفور و مبعوث ده. صلوات والسلام محمد علی محمد. نن ځوانانو کې زه ډېر کسا برداشت تکاتو کې ختم شوی دی، وړې خبرې باندې بیا خبره طلاق ته شي، یا جلکې ځنه وخت کې شوهر بعد خبرو کې دوی طلاق طرف ته بیایي. څه ټولو نه زیات عرض د خدای ورسره لړزېږي هغه طلاق سره لړزېږي. پکار دی ښځه شوهر برداشت کړي او شوهر پکار دی بد اخلاقۍ او مسلې کې هغه خپله کوله برداشت کړي. ایسی و ښځه وه ملا صاحب ته ورغلله ورته د کا څه میړمه بد اخلاقې دی غړانګې د موسه وایي یو تویز راته وکړه چې د میړمه لږ په قرار شي. څه شو خبره دی موږ خو تویزو والا لوبار ډېره زیاته دی. لاړله د ښځه ملا مشالی هوښیار و هغه د ورته کا چې یو تویز درته کوم چې نن ورځې نه بعد به تاسې خونې کې نه غړانګې وي نه به جګړې وي، خو ویله شرط یې دغه دی چې دا تویز چې کله زه ته وکوم چې کله میړه د سره غړانګې کوي د هغه تویز بیا دوو غوښو کې نه ونیسه، خو ټینګ یې ونیسه. ملا پوه ورباندې که نه څه ویلي چې هغه غړانګې وي خو دوی وایي که نه هغه یې وایي دو لاسو ته یایي. څنګه چې میړه ورسره غړانګې شروع کړي بعدې خبرې شروع کړي دي فوراً هغه تویز غوښو کې ټینګ ونیولله. اوس یې ټینګ ونیوله خو دې غړانګه نه شوه وایه دا غلي وه هلته تویز غم اوس که اوس غړانګه وي خو تویز خولي نه غورځي. نو بهرحال څو ورځې تېرې شوې ملا ته راغللو ورته د کوی ته له تویز کار وکړو میړه مې ټیک ټاک شو ویل هغه ځکه ټیک ټاک شو څه ته قراره شوې. ځنه وخت دا شی دی. دین علاوه یوه بله د یوه ده محفل دی چې یو ببو هغه دفتر ته راغلو ډېر خوشحال و ډېر خوشحال و ورته یې څنګه خوشحال یې چې کور والا مو پام نه و درېیمه پیله شوی ما اوسه وچیکلې نه ځنه وخت کې خونه متاسې بهیج جوړوی شو خوندوارې جوړوی شو چې یو بل څه قدم کېښلله. صرف دا نه دی چې نن خوشحالي شته نن ورځې نه بعد د دغو جوړو عظیمه ذمهداري ده چې هغه یو بل شی کې
برداشت کی و یو بل شی هغه څه دلته سوشل میډیا دی یو پیغام دی څه دونو ته میلاو شي هر څوی خپل وده اسلامي کو د ورمنې زهرا لیارې باندې راولو نن اکثر ځوانان که ګناهانو کې مبتلا دي یا یې جلکې واچینه یا یې جلکې پلار واچینه یا یې جلکې مور واچینه ویلي غیر شرعي ډیمانډونه دي هغوی نه یو غیر شرعي ډیمانډ هغه د واده او یو زرو جوړه دی 90,000 جوړه دی دا وړکې کومه چې لپاره کې یو دویمه خبره دوره غټ اسراف یوې شپې دپاره ته اویاو زرو له جوړه استعمالوي ورمنې زهرا نه پکار دی زده کو څه د علي کور ته راغله د اهل سنت والجماعت کتابو کې شته چې یوې ښځې دروازه ورته وویله څه بیبي جامې مې زړې دي جامې مې نشته ورمنې زهرا څه وکړه د واده والا جوړه ویر کړه بهرحال دعا کوو خدایا این ودونه اسلامی وګرځولی